السلام علیکم زما خوږورونو. څنګه چې تاسو د دې نه مخکینی ویډیوګانې کتلې دي پارت 1 او پارت 2 د کورتې چې کوم کټینګ دی تبلیغي کومه کورته چې ده د هغې دوه پاټه دې نه مخکې شوي دي او به تاسو کتلي چې دا د هغې درېیمه حصه ده درېیم پاټ دی. نو زمونږ سره د هغې صرف کندې پاتې کېږي او چې کومه باډیوه ورته ویلی شي یا پتنګ ورته ویلی شي چې کومه کراس کپړه د ترخونو په د ارمول سره لګي نو هغه پیس پاتې شوی زمونږ سره د کټینګ نه او ورسره د هغې نه علاوه کندې چې کومې دي هغه پاتې شوي دي. نو به زه هم تاسو مخکې ویډیو کې چې زه تاسو ته وښیم چې د کورتې چې کومې کندې دي هغه په څه طریقه سره کټ کېږي چوړۍ څنګه پوره کېږي د کورتې ځکه چې د فرنټ او بیک چې کوم ده هغه په تیرې په ناپ باندې کټ شوي دي. اوس به د کمیس چوړۍ چې کوم ده هغه څومره اخیستلی کېږي او د هغې دپاره څومره مارجن پکار دی د سلایانو او د هغې نه علاوه چې کوم دی بدیوه یا پتنګ چې دی هغه په کوم حساب سره په کم ناپ باندې کټ کېږي د هغې کومه فارموله ده چې هغه زه تاسو ته وښیم. نو ملګرو دا زمونږ سره هغه کوم چې باقي پاتې شوی پیس دی کوم که چې موږ سره باقي کار پاتې دی نو هغه په دې کې موږ اوس کمپلیټ کوو او بیا به زه تاسو ته مکمل سوټ ښیم چې زمونږ مکمل سوټ موږ څه څه کټ کړي دي دوباره به زه تاسو ته ښیم هغه. نو دا زمونږ سره کوم پیس چې پاتې دی دا د فرنټ او د بیک نه وتلی پیس دی. دا به د ټولو نه مخکې د دې کغاچ به وباسي بلکل سیده به یې کوي. بلکې تقریبا څه لږ ډېر په دې کې فرق شته دی خو هر یو سوټ چې تاسو کټ کوئ یا هر یو شیز کټ کوئ نو د ټولو نه مخکې د هغې کغاچ ایستل ډېر ضروري دي. زمونږ سره دلته چوړۍ چې کوم ده هغه 26 انچې ده نو د 26 سره به 2 انچې جمع کې او زمونږ سره به 28 انچې جوړ شي. نو 28 بعد د 28 نه بعد به 16.5 تیره ده نو موږ 17.5 اغستې وه 17.5 چې د ماینس کې مکمل تفصیل زه تاسو ته ښیم په دې موبایل کې تاسو ته که ښکاري ډېر په اسان الفاظو سره زه تاسو پوه کوم. زمونږ سره چوړۍ چې کوم ده 26 انچې ده د 26 سره به 2 انچې سلۍ جمع کې دا به تا سره جوړه شي 28 انچې. د 28 انچې نه بعد به د دې تیره چې څومره ده 16.5 ده نو موږ 17.5 اغستې ده 17.5 به د دې نه موږ ماینس کو زمونږ سره به 10.5 پاتې شي. دا 10.5 به په منځ دوه ځای کې مطلب په دو به تقسیم کې دا زمونږ سره پاتې شوله 5.25 سوا 5 په باندې 15 انچې. نو په باندې 15 انچې به موږ سره د چې کومه لاندې سیټ ته د لمن سیټ ته کپړه ده نو دا به په باندې 15 انچې راځي. د دې نه بعد چې کوم ارمول تاسو اغستی دی د نستوڼي چې کوم ارمول دی هغه موږ 9 انچې اغستی نو په 9 انچې کې به انچ ټیپ دغه رنګ بار کې د 9 انچې نه بعد به ته خپل چې کوم ستا سره 42 لمبایي وه او 47 دی اغستې وه نو دلته به دا ناب خپل 47 پوره کې خو د ارمول ناب به هلته د تیرې نه بار وباسي د لمن د سایډ نه. بیا به دغه نه بعد چې کله زمونږ سره په باندې 15 انچې دا فاصله راغلې ده نو دې کې به موږ کم سے کم نیمه انچه فرق اچو بلکې تاسو په دې کې یوه نیمه انچه فرق هم اچولی شئ. نو زمونږ سره په باندې 15 انچې هغه فاصله کټ شوې ده چونکې دا به ترخونو ته راځي ارمول ته به راځي نو دا به موږ نیمه انچه کراس دې کې اچو. نو په باندې 4 انچې په باندې 15 انچې نه چې نیمه انچه وباسي نو دا په کم 15 انچې جوړیږي چونکې دا سړی چې کوم دی د 36 چوړۍ چاتی ده او چوړۍ ډېره زیاته ده 26 انچې ده نو که دا موږ په باندې 4 انچې کو 1 انچې کم کو نو هم په دې کې به ښایست ډېر پیدا شي. نو په دغه طریقې سره بلکې به هر یو سوټ کې چې کله هم تاسو کورته کټ کوئ نو چوړۍ که چېرته برابري نو بیا نیمه انچه دا فاصله کموئ. که چېرته چوړۍ ډېره زیاته وي نو دا بیا تاسو انچ هم کمولی شئ یوه نیمه انچه هم کمولی شئ د ښایست دپاره د فټینګ دپاره. نو د ټولو نه لومبی به تاسو دا چې کوم نشان لګولی د په باندې 15 انچې دلته به یو ټوکه ولګوئ معمولي ټک به ورکئ. دویم نشان چې کوم تاسو دا لګولی دی په باندې 4 انچې کې تر دې پورې به راشي او په دې ځای به بند کې د دې نه بعد به دا کپړه په دې طریقې سره واړئ چې کوم ځای پورې تا کټ کړې ده په هغه نشانونو باندې به دا یو بل د پاسه ور واړئ
او په دې طریقې سره به کېدي او په اسرای باندې به دې یو نشان ورکړي چې دا تانه په کټینګ کې مخکې رستو کېږي نه. دا فاصله به بالکل سیده کټ کې کم چې تا سره کراسوالی دی دا به په خپل حساب باندې بالکل برابر او ښه زبردست راشي. دا 2 پیسه ما کټ کړل، 2 به نور موږ هم دغه شانته کټ کوو څنګه چې موږ د پرتوګ کندې کټ کړې وې دغه شان دا د کمیس کندې دي. نو دا خپل پیس موږ په دې د دې سایډ نه کټ کړو. دا تاسو کتلی شئ زمونږ لاندې سایډ چې کوم دی دا دی او بره سایډ زمونږ سره دا راځي. نو دا به واپس هم په دې طریقې سره واپس راواړوئ. دا تاسو سره کټ شو پرس که دغه رنګ کټ شو په دې طریقې سره دا واړوه چې ستا سره کومه د کپړې سیداوالی دی چې دا د کپړې د سیداوالي سره راشي او چې کوم کراسوالی دی نو هغه به ستا سره د کراسوالي برابر راشي. نو په دې طریقې سره به تا سره دا کپړه بالکل یو شانته کټ شي. زمونږ سره به دا کپړه واپس دلته سیده شي، دلته کراس شوې ده. هم په دغه حساب باندې په دې کپړې د پاسه کېدوه او بالکل سیده هم په دغه خپل حساب باندې کټ کړه. نو تا سره به دا 4 پیسه شي، 2 د فرنټ او 2 د بیک دپاره. د دې نه بعد تاسو چې کله د جیبونو دپاره کومې ټوکې ولګوئ نو هغه زمونږ سره دا بره سیټ دی. دا تاسو کتلی شئ، زه تاسو ته ښیم چې زمونږ سره دا بره سیټ کم دی او دا لاندې سیټ چې دی د لمن سیټ والا نو دا زمونږ سره سیوا دی ډیر دی. نو دلته به تاسو یو نشان په 3.5 کې ولګوئ چونکې دا یو کورته سوټ دی او د دې که موږ دا فاصله سیوا کړو نو جیبونه به بیا ډیر زیات لاندې لاړ شي او ډیر به بیا ځوړندي. بل نشان به په 7 انچه کې والی، بل نشان دا په 4.5 کې لګي خو زمونږ چونکې دلته دې ته کپړه سیوا لګو غټه لګو په باندې 2 انچه لګو نو د هغې د وجې نه موږ دا 3.5 اخلو. خو که چېرته تاسو 1 انچه کپړه لګوئ یا 1/2 انچه یا پاو کم انچه پاو باندې انچه نو دا د 4.5 نه مه کموئ. د هغې نه بعد دلته دا چې کومه د جیبونو فاصله ده دې له معمولي کراسوالی ورکئ چې جیب تاسو پسې کولاو نه ښکاري. دا به بیا ډېر ښکلی او مزیدار پروت وي. خو تاسو به د دې نشان نه بره کټۍ نه کوئ ځکه چې دې ته به کپړه لګي نو هغه به بیا خرابېږي او مسله به جوړوي. نو دا کراسوالی به ورکړي تر د جیب د اخري ټوکې پورې. دا 3 وړه ټوکې به ولګئ او د هغې نه بعد دې له چې کومه موږ تاسو ته مخکې ذکر کړی و چې باډي وکټ کوو یا پتنګ کټ کوو نو هغه به موږ د دې ځای نه اوس کټ کوو. تاسو کتلی شئ د کپړې چې کوم دا زمونږ سره سیده سیټ دی، یو اډی یو سیدی کوم ته چې ریب ویلی شي نو هغه ریب زمونږ سره په دا فاصله باندې دی. نو سیده به زمونږ په سیده لګي او ریب به زمونږ په ریب باندې لګي. نو دلته به تاسو دا کپړه راواړوئ په دې طریقې سره او دا فاصلې به ناب کوئ. زمونږ سره به دا سیټ موږ 3 انچې الو، دا به 15 انچې الو. نو چې هغه پښتو کې وایي 3-5 مه کوه نو دلته به موږ 3-5 کوو د دې سره. نو دا 3-5 فارمولا چې کوم دا به تاسو یاد ساتئ چې 3 انچې به دا فکس ناپ والی بالکل 3 انچې او د دې 3 نه بعد دا فاصله چې کوم دا به 15 انچې پوره کوي. نو تا سره به دا یو باډیوه شکل یو پتنګ شکل جوړ شي او بالکل فکس دا ناپ ځان سره یاد ساتئ. خو که چېرته تاسو سره ناپونه غټ راشي اوږده راشي نو دا تاسو سیوا هم جوړولی شئ، 4 انچې ته هم دا رسولی شئ. نو دا به په دې طریقې سره کټ کېږي. دا جي زمونږ سره کورته وه چې کټ شوه نو زه تاسو ته ښیم چې د کورتۍ 2 پیسه دي او د هغې ټول پاټونه هم تاسو وکتل. دا زمونږ سره د پرتوګ د کمیس چې کومې دغه دي کندې دي دا هغه دي. دا کم پیس چې دی دا دلته کې لګي نستوڼي ته او باډۍ ته. دا چې کوم وړوکی سایډ دی دا دلته لګي، چې کوم غټ سایډ دی دا نستوڼي سایډ ته لګي. د دې نه بعد دا زمونږ نستوڼی شو، دا تاسو کتلی شئ. دا چې کوم پیس دی دا به د نستوڼي د دې فاصلې سره په دې طریقې باندې سلای کېږي. ټیک شو. د هغې نه بعد دا زمونږ باډۍ دي فرنټ او بیک دی. دا موږ کمیس بیلو د دې نه عموما تاسو دا کوشش کوئ چې دا پیس په دې کندو کې بند ساتئ چې د کاریګر نه چېرته
ورک راورک نشي. دا زمونږ کمیس شو او جی دا زمونږ سره پرتوګ دی. نو دا زمونږ د کورتۍ چې کومه کټایي وه هغه نن مکمل شوله. نو د دې نه علاوه که چېرته ستاسو نور کوم ضروریات یي، کوم ستاسو پاتې شوی کار یي یا تاسو نه پوهېږئ د دې نه هټ کار که شرټ یي انشاءالله را روانه ویډیو به که خیر تاسو ته د شرټ میلاو شي. د شرټ کټینګ د هغې طریقه کار ډېر اسان او ډېر زبردست به تاسو ته میلاو شي انشاءالله. او که د هغې نه علاوه ستاسو نور کوم ضروریات یي موږ سره رابطه وکړئ، کمنټ وکړئ چې موږ ستاسو په هر ټیم کې خدمت وکړو او موږ خپله ایماني جذبه مضبوطه وساتو. او انشاءالله موږ به خپل کوشش جاري ساتو او تاسو به مخ په وړاندې باندې بوځو. د یو نوي ویډیو سره بیا دوباره میلاویږو. ما سره شاه سوار له اجازت راکوئ. د الله په امان.